تقریر او بیان نه کوو. صرف یو دوه خبرې کومه، ما ته لږ توجه څه غوږ کېږئ. اصل مسله دا ده چې موږ د خپلو کشرانو اصلاح نه ده کړې. ټول د 1415 کالو هلکان دي، هر چاته نری تکبیر زندیقه خره خپل پلار ته نری تکبیر ولې نه وی، خپل پلار ته زنده‌باد ولې نه وی. ټول نقصان زموږ د خپلو بچو دی. که موږ دا خپل بچي په خپل اختیار کې واخیسته، بل څوک دی چې هغه به راشي زما په بازار کې به دا لوبه وکړي، د هغه ته ګناه نشته. اول ګناه زما د ناوګۍ ته ده، اول ګناه نقصان په دې ناوګۍ کې دی. که د دې ناوګۍ خلکو دا شر نه جوړاو، دا شر نه جوړېده. په دې اتفاق وکړئ چې د خپلو کشرانو اصلاح وکړئ. د دې خپلو کشرانو اصلاح ونه کړه، دا سبا له په تا د پاسه درخېږي. نن چې دا زلمی شهید شوی دی، د دې شهادت هغه چا چې پرون کنځلې کړي، چا چې پرون شر جوړ کړی، په ورځ د قیامت به په قاتلینو ټولو کې دا شامل وي. زما د طرف نه دا تاسو ته یعنې په ټولو علماو د طرف نه دا اتفاق دی زموږ چې په بازار به مکمل جلسې باندې او د خپلو کشرانو اصلاح وکړئ. او هر سړی چې راځي بازار کمیټي کوم ځای کې ده، نو کمیټي په کار دا وه چې ورته ویلې ده چې څنګه جلسه کوي. خبره واورئ، نن نه پس خبره واورئ، که نن نه پس دا د مومندو بازار هم دی، دا د باجوړ بازار هم دی، دا د دې ټولې علاقې بازار دی. زمونږ د ټولو علماو دا اتفاق دی چې د نن نه پس به په بازار جلسه، سیاست خو په هر ځای کې کېږي، په کراچۍ کې کېږي، په پېښور کې کېږي، یو ځای کې پکې مړی ونه شته. او دا ورغمې نه دي، دا زمونږ نه چې پیدا دي، د دې دلته نه مړې کېږي. زما عزتمندو اتفاق وکړئ، اتحاد وکړئ، د خپل ماشومان برابر کړئ. د خپلو ماشومانو د کشرانو 40 کالو کس یو کس پکې نشته، د 40 کالو د عمر سړی پکې نشته، ټول ماشومان دي. نو د دې وجې نه اصلاح وکړئ، کوشش دا وکړئ، دا به زموږ اتفاق وي. که څه مشر خبره کوي باقي د دعا